هغه خلک چې هغه همیشه د هغې نوم پرېوتی وي، نوم یې پرېوځي په لږ زور سره یا په مختلفه خوراکونو سره د هغې نوم پرېوځي. وایي لکه نوم مې پرېوتی دی، زړه راته خرابېږي، زړه ته مې څه کېږي نه. یا هغه خلک چې هغه همیشه د هغې قبض وي، قبض یې ختمیږي نه، د هغې دپاره ډېره اسانه، ډېره بهترینه او دا مسله به انشاءالله تعالی د ژړلې نه ختمیږي. قبض به ورسره هم ختمیږي او نوم به هم هغه ځای له راځي. دا نوم چې کوم دی نو دا یو میزان دی او دا په انسان کې چې کله ګډوډ شي، بېځای شي، نو بیا انسان ته مختلفې بیمارۍ او مختلف تکالیف هغه مخې ته راځي. نو دې دپاره داسې څیزونه درته ښیمه، داسې یو نسخه درته ښیمه چې هغه تاسو په هر ځای کې هغه پیدا کولی هم شئ، استعمالولی هم شئ. تاسو به داسې وکړئ چې کسټرایل دا په هر ځای کې میلاویږي، څوک ورته کاشتیل هم وایي، خو اصلي نوم صحیح نوم یې کسټرایل دی. دا 200 ګرام روغن بادام، دا 200 ګرام او روغن زیتون دا 200 ګرام. دغه شانتې شهد چې کوم دي ګبین دا به 400 ګرام راواخلئ. دا ټول به مکس کړئ، یو محلول به ترې جوړ کړئ، شربت به ترې جوړ شي. بیا د دې د استعمال طریقه دا ده چې سهار او ماښام د دې نه یو چمچ هغه په نهره باندې استعمالوئ. دې سره به قبض هم نه وي او نوم چې کوم دی نو هغه به هم هغه ځای له راځي، هغه به برابریږي. نو دا ډېره اسانه، ډېره بهترینه، ډېره ښکلې نسخه وه. ما چې زه بعضې خلکو تپوس کړی و د قبض دپاره یا د نوم هغه د بېځای کېدلو، چېرې دې باره کې څه نسخه یو مختصر راته وښایې. نو دغه 3 قسمه تیل او کسټرایل، روغن بادام، روغن زیتون دا 200 ګرام راواخلئ او دې سره 400 ګرام چې کوم دي نو ګبین شهد هغه راواخلئ، یو ځای کړئ، محلول ترې جوړ کړئ. سهار او ماښام په نهره باندې د دې نه یو چمچ هغه همداسې استعمال کړئ، ویې خورئ. انشاءالله تعالی دې سره به ستاسو نوم هم په ځای شي او دې سره به مطلب دا دی چې ستاسو چې کومه قبض وي، چاته د قبض شکایت وي، نو هغه د قبض شکایت به هم هغه ختم شي. دا نسخه د ځان سره نوٹ کړئ، یاد یې وساتئ. خپلو خصوصي دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ. په لوی الله م سپارم. الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.